بسم الله الرحمن الرحیم. متقی چاته ویل کیږي؟ تقواداره. رب العالمین قرآن مجید کې د هغې ذکر وضاحت فرمای چې متقیان د قرآن مجید هدایت ته لاره ښودونکي د نیکانو خلکو دپاره. نیکان څوک دي؟ نو الله فرمای الذین یؤمنون بالغیب، په غیب باندې ایمان راوړی وي، الله یې نه لیدلي، د الله رسول لیدلی نه وي، فرښتې نه دي لیدلي، په دې ټولو باندې ایمان راوړی، د زړه نه پې تصدیق کړی وي او په ژبه باندې اقرار کړی وي او په اندامونو باندې د هغې عمل کوي، د هغې اظهار کوي، دې ته ایمان ویلی کېږي. او الله فرمای ویقیمون الصلاة، مونځ قایموي، ودروي، پابندي کوي د مانځه په خپل ټیم کې، په خپل وخت باندې. او ومما، او د هغه مال نه الله فرمای چې مونږ دوی ته ورکړی، ينفقون، د الله په لاره کې خرچه کوي، که هغه زکات دی او که هغه نفلي صدقات دی او که هغه خیراتي څیزونه دي، دا ټول الله تبارک وتعالی فرمای چې د دې نه هغه زکات ورکوي د مال نه او د الله په لاره کې خرچه کوي. او بیا الله فرمای والذین، د هغه کسان دي چې ایمان راوړي په هغه کتاب چې کم پیغمبر باندې نازل شوی، قرآن مجید باندې د دوی ایمان وي، عمل فی هم وي او تصدیق هم کوي، او عمل هم دې ته وایي چې هغه کار د شریعت مطابق وي، شریعت کې وي او د الله د رضا مقصود وي، دغه ته نیک عمل ویل کېږي. وما انزل، والله فرمای هغه کتاب چې کم نازل کړی شوی دی پیغمبر ستانه مخکې، تورات، زبور، انجیل. تورات په موسی علیه السلام، انجیل په حضرت عیسی علیه السلام، زبور په حضرت داود علیه السلام. په دې باندې هم د دوی ایمان وي چې دا د الله تبارک وتعالی برحق صحیح پیغمبرانو او صحیح کتابونو الله تبارک وتعالی په دوی باندې نازل کړي. او بیا الله فرمای وبالآخرة هم یوقنون، او په آخرت باندې هم دوی ایمان لري، د آخرت باندې هم د دوی یقین وي. آخرت باندې یقین ځکه وي، آخرت ځکه وي چې دا د ټولو نه وروستو راځي، او چې د ټولو نه وروستو راځي دې وجې نه ټولو نه وروستو سي هغې ته آخرت ویل کېږي. او دنیا ته دنیا ځکه وي چې دا نږدې ده، موږ پکې ګرځو، دنا یدني نه نږدې ده، موږ پکې ګرځو. او آخرت ځکه ټولو نه وروستو راځي، آخر راځي. نو الله فرمای چې په آخرت باندې به د دوی ایمان وي، یقین وي، او دا اهمه بنیادی عقیده ده، الله یووالی، توحید او پیغمبر رسالت. دریم څیز آخرت، د مرګ نه پس دوباره ژوندي کېدل، آخرت محشر، دا اهم عقیده ده. چې دا خلکو په دې باندې یقین وي نو دی به نیک اعمال کوي، دی به دا سوچي چې الله مخې ته به ودرېږم، قیامت په ورځ به د قبر نه راپاسم، محشر په میدان کې به د الله مخې ته ولاړ یم، او دا نور به د یو نیزې په برابر راښکته شوي وي، او دغه ټیم کې به زما عمل په کار راځي، او که نیک عمل د خوشحالۍ سبب ذریعه ده، د الله د رضا سبب دی، او دغه د جنت تلو هغه سبب او ذریعه ګرځي. او که خدای مکه ګناهونه مې کړي، الله نافرماني مې دنیا کې کړي، نو الله مخې ته به سرښکته ولاړ یم او د جهنم د تلو سبب به ګرځم. ځکه د یو قرآن مجید ذکر کوي چې اهمه عقیده هغه د آخرت ته، چې په آخرت باندې یقین وي، ایمان وي. او بیا الله فرمای اولئک، دغه کسان علی هدن، په هدایت باندې دي، په سمه لاره باندې دي د الله د طرف نه، په صراط مستقیم باندې روان دي. چې کوم دا صفات ذکر شو، په دې صفاتو باندې موصوف خلک چې کوم متقیان، پرهیزګاره دي، تقوادار دي، د الله نه یریدونکي دي، هر ټیم د پړ کې د الله تبارک وتعالی یره موجود وي. او الله فرمای واولئک هم المفلحون، او دغه کسان فلاح، کامیابی موندونکي خلک، دا دي کامیاب خلک په نیغه لاره باندې، هدایت باندې خلک، هغه دا کسان دي چې کوم متقیانو صفات ذکر شوه. نو په کار موتعالی هم دي چې الله تبارک وتعالی دې مونږ او تاسو له په دې باندې، په دې صفاتو د نیکانو متقیانو باندې عمل کول، ځان کې راوستل او بل ته ښودلو. الله تبارک وتعالی مونږ له توفیق راکړي، او الله تبارک وتعالی دې زمونږ د ټولو مسلمانانو ګناهونه، خطاګانې هغه معاف کړي، او د نیک اعمالو دې الله تبارک وتعالی مونږ له توفیق راکړي. هر قسم شرور، آفات، بلیات او مصایبونه الله تبارک وتعالی مونږ ټول مسلمانان امن او امان کې وساتي.